موسی علیہ السلام په نومي سپارې چې دا مکمل ذکر دا رب ارنی انظر الیک الله تسوال وکړه یا الله خپل دیدار ما ترا کې الله پاک ورته فرمایي لن ترانی ته ما نسې کتلای ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لیکن د خپل تجلی خپل نورانیت په دا غره تر تاسو تور ته وګورا کدا طاقت او دا تجلی دا تستر کو برداشت کړه فسوف ترانی بان قریب ته ما ویني فرمای موسی علیہ السلام رب نه دیدار طلب وکړای دیدار یې وغوښتای الله پاک چې کوم دا تجلی په غره باندې واچولا دا مکمله واقعیه ده موسی علیہ السلام چې کله وته وکتل د سترګو ا تجلی ا نورانیت ا جلوه نګړه برداشت موسی علیہ السلام بیهوش اصله سبحان الله فرمای دغه مطالبه بنی اسرائیل وکړه خو لهجه سخت وا ګستاخانه لهجه وا یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اي موسی علیہ السلام موږ پتا باندې ایمان نه راو تر دې حد پورې چې موږ الله په خپل باندې وینو وای موسی علیہ السلام الله دیدار مطالبه کړي وا عاجزی کړي وا بنی اسرائیلو دا چې موږ الله وینو دا موږ تا باندې ایمان راو خو فرمایي چې موسی علیہ السلام ته الله پاک دیدار ورکړای دی وی تجلی دی وی جلوه او دغه مطالبه بنی اسرائیل چکم دا ها ګستاخانه لهجه باندې کړي وا ګستاخانه انداز باندې کچره جهرتن ته مست الله نصر ښکارا ولا بیا موږ ایمان نه راو فرمایي به انجام چسلای قرآن ذکر کړه د فاخذکم الصاعقه وانتم تنظرون بیا سخت کڑک چکم دا خلق پکړ کړو ویني ولو پوګه چې باندې ټول هلاک سلو فرمائی موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل لهجه چې فرق وو موسی علیہ السلام الله دیدار وغوښتای خو دیدار شوق یو الله سره مینا وا عاجزی انکساری په تور باندې الله خپل جلوه چکم دا پوغره وتوا چولا بنی اسرائیل دغه مطالبه وکړه خو لهجه چکم دا ګستاخانه وا یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة موږ هرگز پتا ایمان نه راو تر دې حد پر چې موږ خدای په خپل سترګو وینو لهجه غلطه وا فرمایي لهجه څه کما دا الله کریم په لهجه باندې پکړ کړي کچره تا الفاظ درست وو الفاظ د صحیح وو خو لهجه د کما دا هغه درست نه وا نو الله کریم خلصینو خبر ده نو الله پاک په دې لهجه باندې پکړ کړي نو الله کریم نے مشتا قرآن و حدیث باندې عمل کولو توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.